الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ونو د منافقانو داوی صفات الله تعالی ذکر کول بد صفات چې دا خلق دي چې دوی خپل فساد تم اصلاح وي، دا هغه خلق دي چې دوی مؤمنانو ته بیوقوف وي. وصلی الله تعالی فرمایي په دې آیاتونو کې چې د دوی چې کم دورنګي دا الله تعالی دا غي ذکر کوي چې دوی دو مخونه چلای چې د مؤمنانو سره ملاو شي نو یاره آمنا مونږ ایمان راوړی دی. هو اذا خلو الی شیاطینهم چې کله ملاو شي د خپل شیطانانو ملګرو سره نو قالوا انا معکم مستسری. نو علماء چې دلته کې د دوی شیطانان ملګری نو دا خو بخامخه انسانان، نو الله تعالی دوی ته شیطانان څنګه وي؟ نو اصل کې یو حدیث کې ابو ذر رضی الله تعالی عنہ د نبی رسول الله نه تپوس کړو چې د الله رسول دا شیطانان چې کم دي نو دا په انسانانو کې هم شته. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او ته فرمایلی چې آو په پیریانو کې هم شیطانان شته دي چې کم سرکش دي، او په انسانانو کې هم شیطانان شته دي، بلکې د پیریانو نه د شیطانانو نه د انسانانو چې کم شیطانان یې غډر زیات خطرناکي. دا غي وجه دا ده چې کم دا د پیریانو شیطان دی نو چې انسان اعوذ بالله وایي جو هغه وتختی، چې اذان ویل کېږي جو بس هغه وتختی. خو د انسانانو چې کم دا شیطانان دي نو دا خو که انسان ورته سوره یاسین وایي نو هم هغه نه تختی، بلکې کله کله به هغه په خپله باندې سوره یاسین وایي، داسې شیطان وایي. نو لحاظه دغه په انسانانو کې هم شته دی، بلکې علما وایي چې دا شیطان چې کم دی نو مختلف شکلونو کې راځي. لکه کله کله یو حدیث شریف کې راغلی چې دا شیطان او دا پیری د مار په شکل کې هم راځي. د دې وجه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک کې فرمایلی دي چې کله تاسو په کورونو کې ماری نو ډاری کې مو وجنئ، بلکې تاسو ورته وایئ چې کچرته کې ته پیری د الله تعالی په حکم سره ته ځه، او کپرس کې یو ځل ورته تا ووایي او دی لا نړو یا په بل ځل باندې ښکاره شو نو بیا یې ووجنه، ځکه چې دا اکثر راځي او په دې شکل کې. خو علما وایي چې کپرس که دا د مار په شکل کې یا د بل په سیس په شکل کې راغی او انسان ووجو نو په انسان باندې څه نشته. لکه ډېر خلک دا وایي ګوره وایي دا پلان کې چې دی نو د هغوی د کور نه مثلا غلا کېږي، وایي دا پیریان چې دی نو وایي دوی ورته ضرر رسولی و، دا چې دی نو هلته کې پیشو و د وله منډه ورکړې و. نه دا فضول خبرې دي، ځکه چې هغه شکل کله بدل کو که نه نو بیا انسانان مکلف نه دي. دا به سړی د کم شي نه ځان ساتي، کله به دی ځان نه غوا جوړوي او کله به ځان نه مار جوړوي او موږ به د هر شي ته خیال کوو. نه، انسانان به دی بیا مکلف نه دي چې بیا ورسره څه وکړو نو بیا به ورسره کړي. خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو ورته دا یادګیره نه کوئ چې که ته شیطان یې که ته پیری نو بیا ځه. نو مطلب یې دا ده چې دا شیطان کله د مار په شکل کې راځي، کله د سپي په شکل کې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې ابتدا د اسلام و نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وی چې دا کم ځای کې سپی نه بس وجنه یې. د هغې وجه دا وه چې د خلکو د دې سپو سره ډېره زیاته مینه پیدا شوې وه. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې سپي ووجنئ، د خلکو د ذهنونو نه د سپو هغه محبت ویستو. بیا وروسته پیغمبر علیه السلام وی چې هر سپی مه وجنئ، هغه سپی ووجنئ چې هغه تک توري او به د دې سترګو خواته سپین ټاکي نو دا شیطان دی. پیغمبر علیه السلام فرمایل دا بیا ووجنئ. او احادیث بس خبره پکې راغله نو بعضې خبرې به ذکر کوو ځکه چې مسایل انسان ته پته ولګي. سپی علما وایي چې که انسان یې فرض کړه د ګډې ویزي او د هغې د څوکیدارۍ دپاره استعمالوي جایز دی، یا یو انسان دی د هغه کور خوښی دی په خوشکه کې دی او دی سپی استعمالوي او مطلب دا دی چې ساتي چې یاره څوکیداري نو دا هغه له دا هم جایز دی. دغه شان د ښکار دپاره که انسان استعمالوي نو دا هم جایز دی. خو عام طور باندې چې خلکو چې کم دی دا غړ غړ سپي ساتلي او پټې ورته اچولي او ګرځئ را ګرځئ نو دا چې دی دا په اسلام کې منع دي، دا په اسلام کې نشته. دغه شان د سپو کاروبار کول، د سپو پیسې اغستل، سپي اغستل خرڅول دا ټول ناجایز دي.
او دا حرام دي. نو پیغمبر علیه السلام فرمایل چې کله کله دا شیطان د سپي په شکل کې هم راځي، کله کله د انسان په شکل کې راځي. لکه د نبی علیه الصلاة والسلام د قتل منصوبه چې کله کېده، نو دا خلک راغونډ شوي په یو ځای کې د دوی خپل یو پارلیمنټ و. نو پای کې مشوره کوله چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره څه وکړو. نو یو سړي پکې دا مشوره وکړه چې داسې به وکړو، وروسته را روان هم دي. یو سړي پکې دا خبره وکړه چې داسې به وکړو چې دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام به په یو کمره کې بند کړو، نه به وله ډوډۍ ورکوو، نه به وله سکاک ورکوو، نو بس په خپله باندې به مړ شي، نعوذ بالله. نو اوس په دې کې دوی چې دا مشوره کوله، نو په دې کې یو بوډا سړی را دننه شو دې مشورې ته، او هغه سپینې جامې اغوستې وې. دوی ورته وایي ته څوک یې؟ وایي زه د نجد شیخ یم. نو دوی پېژندو د هغه په شکل کې راغلی، وایي زه د نجد شیخ یم راغلی یم، او داسې راته پته ولګېده چې تاسو مشوره کوئ، نو چې زه د لم پکې مشوره درکړم. نو هغوی په یو ښه ځای باندې کېنو چې دا خو زموږ د ټولو مشر دی، او اصل کې دا شیطان خو د شیخ نجدي په شکل کې راغلی و. چې کله کېناستو